डी एन ए टेस्ट کیمره قابل قبول ده نه ده قابل قبول د डी एन ए टेस्ट او د کیمرې ویډیوز دا په دې باندې چاته سزا نشي ملاوي دی د پاکستان کې وزګار ګرځي کنه اقرار الحسن سوزلې والو پړل خدا ځان په حاشي خوري لاړ شي او التخذي سړی گیر کینو تاول سزا ورکړه په دې سزا چل ورکول شي کیمره مې نیولې و دا مې کړې و دا داسې بکواس ته دې اډو حیثیت نشته دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو قضیه کې د قشانې چل کړو او ویلو یو کیس راغلی او د لعان یو مسله وا خزینه منله سړی ویل دا ما غیر کړی د رسید بل چا سره رسول الله ویل زنا شوی د بچي بگیږي کده سید وشو د بچي وي کده سید وشو د بچي وي او کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو الک پیدا شو ټیک ټاک د زناکار پشانې وو نو قرائن موجود وي لکه کیمره موجود وا ډي ان اے موجود دی نبی علیہ السلام پته ولګول رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو لولا مزامن کتاب الله لکان لی ولها شان کدا الله د کتاب حکم نوې مخکې تر شوی چې گواهان پکار دي ما ورته چل خودلې وي ان ډي ان اے خو برابر راغلی دا علامات او قرائن موجود دي چې دا الک د دې زناکار پشان دي خو شریک پشان شریک چې کم کسو خو نبی علیہ السلام سزا ورنکړه لہذا ډي ان اے ټیسټو یا پسپو چې کله سړی آرمی ډاګز راولي باغی غلا معلوم کی یا دغه شان کیمره د ویډیوز دي د چانه ریکارډینګ شوی دی د چانه کیمره خفیه ریکارډینګ شوی دی نو په دې باندې سزا چاته نشي ملاویدلې چې سو پورې چشمدید گواهان په باب د جنا کې نه وي چشمدید گواهان یو شان گواہی وکړي یو شان گواہی ویډیوز باندې ذکر نه کیږي چې ویډیوز کې شکوک شبهات دي او الحدود تندر او بشبهات هغه در ایډیټینګ کیږي شي داسې خلک ایډیټینګ کوي داسې خلک چې روغ سړی وي او هغه جناکار خلکو ته وخی لہذا ویډیوز باندې چرته هم شرعي حد نه ثابتېږي خواخي چې کله زوم په شهوت سره تقبیل وکي نکاح مادیږي کنه دا مسله حرمت مصاهرت مسله ده تاسو فقہ کې ویل احناف قائل دي چې مادیږي په عام جمهور دي قائل محرمات وقتیه یعنی خینه دا وغیرہ د سره لاس ملاوهل څنګه دي محرمات وقتیه لکه خینه دا او دارنګي د خپل خزي ترور دا پوپی دا یا خاله دا لاس ورکولو په باره کې د دې لاس ورکول او دارنګي عام خذ لاس ورکول په دې کې به فرق یقینا ني فرق پکې یقینا دی ځکه دا خپل دا ځکه د سجلاس ملاوي نو داستا د نکاح په حال نه ده نو د دې او د عام محرمات فرق شته او د لاس ورکول اجازه شریعت نه ورکړي په دې ځبانه خبردار سره خین لم لاس نه ورکي البته خواخله سره لاس ورکي او خواخي کې بل فرض بوډۍ دا نو هغه خپل زوم خپل کوم د سی قباحت بنئ البته جنې خواخي با خپل زوم نخپلې اسه مسائل لازم د اجازه ته نشته او چې بوډۍ شول نو بیا د بوډۍ په وجه باندې یو څوک خپل کو بیا نور خواخي خپل زوم نخپلې داس دغه شان لاس ورکول شنو د دې په باره کې هم دغه مسله ده چې دا به لاس ماس نه ور کوي خلوت به سره نه کوي یو ځای به سره سفر نه کوي ډاکټر لوي نه بوزي پرچې لوي نه بوزي بل جلب نه بوزي د خینه سره دغه تعلقات ناجایز دي او رسول الله ابو داود کی حدیث ته کتاب الحدود کې غالبا معنی یې ده چې حضرت اسماء رضی الله عنها له واغه تنگ جامع غسلې وین رسول الله ورته یا اسماء اذا بلغت المراه المحيضه فلا يصلح لها الا يرى هذا وهذا چې خزه کله بلوغ تورسیږي ما خلاص بخکاری خو نور په کور کې نخکاره کیږي په کور کې د محرمات په خوا کې به صرف ما خلاص کاره کیږي دا مسله ده دا بل یو سوال دی چې د وینځي تشریح وکي وینځه نه پیژنې تاسو لکه وینځه خو یو امر دی کنه وینځه دا شی هغه نه دی دا وینځه کنيز ته وای کنيز لونډي امچ ورته ویلې کی دوه قسمه وینځي دي یو سړی په پیسو باندې چا واغستله آزاد نه بازار کې میله کې خزه خرسي کې چا واغستله دا غي نسب معلوم نه دی دویم دا په جنگ کې چاته میلاو شوله دا دوه وینځي دي خو شرط ولدار چې آزادي بنئ دغه ته وینځوي وضاحت اداره چې چاته میلاو شوله دا غشتا د چا چې دا دغه د لپاره بغیر د نکانه د خزي حیثیت لري دا غي سره ملاقات کولای شي دا غي نه پرده نشته دی او دا غي نه بچی راوړی شي البته که د بل چا وینځوي دا غي سو بیا د نکانه بغیر تعلق نشي ساتل کې د بل چا د وینځ سواده کوي او ټیک ټاک باغی کې به نکاوي بیا د مړي پورس چې کوم روټي وي د دې څه حکم دی خړلې څنګه دی دا مسله خوري زیاته مشهور او معروفه مسله ده چې د مړي پورس باندې کوم ډوډۍ کیږي صحابه کرام وی په سنن د ابن ماجه کې دا روایت دی چې كنا نرى الاجتماع وصنعه الطعام لاهل الميت من النياحه د مړي په کور کې موږ راجمع کېدل او خوراک کول دا موږ نیاحت غنو لہذا د مړي په ورځ باندې روټي کده سی وی چې ټول خلک روټي د کورونه راوړي او شریکې خوري دا بدعت دی
ټول کلیوال لازي او یا د کور ډوډۍ راوړي یا تنظیم جوړ کړی دی او ټول کلی په ورځ باندې حرام شکه څوک تندور لمبه کی بس خوشاله دی چېرې مړی شوی دی اوس به 3 قسمې انګولي سرو قسمې انګولي به یو مزې به کوو او په ټول کلي کې تندور نه لمبه کېږي دا بدعت دی دا ډوډۍ به څوک نه خوري دا ناجایز دي ځکه چې دې کې صنعت الطعام وشو د مړي په کور کې دا ناجایز دی البته د دې مړي د کور څه میلمانه به راځي د هغې دپاره خوراک ورکول که سړی د کور نه راوړي که تنظیم جوړوي بیا دواړه جایز دي په دې کې څه قباحت بیا نشته البته په دې کې څه فسادات شو بعضې علما ډېر بڑا چړا کر دې تنظیم مخالفت کوي دې مخالفت نه دی پکار دې ته لږ سړی سنجیده وګوري یو سوال یو په دې اعتراض دا کې چېرې په دې کې د مړي د کور پیسې لګېدلې دي که نه ولې د مړي کور پیسې په دې کې نشي لګېدی دا کومه خبره ده ولې مړی به ځان له خوراک نه کوي څه د مړي کور دویم پکې دا وایي په دې کې امیر او غریب یو شان پیسې را جمع کړي نو داسې ووایه که نه غریب نه لګېالی مالدار نه لګېالی داسې ترغیب خلکو له ورکوي د غریب پکې خیال وساتئ ٹھیک ده یا دا چې خلک په شریک راځي خوراک کوي دا به کې ووایه چې دا خوراک مه کوئ په شریکه باندې د مړي تنظیم دغه ډوډۍ بیا جایز ده چې په ورځ باندې یا دیګونې راوړي دي یا خوراک یې پخ کړی دې لپاره میلمانه راغلي دي یا خلک راغلي ستړی شوی دی نو دې به خوراک سړی ورکوي نو دا بالکل ټیک ده میلمانه خو کلیوال راځي او ټول په ټول باندې کینی نو دا صحابه کرام دې ته نیاحت وایي دا بدعت دی دې نه ځان ساتل غواړي